ګرانو ملګرو په پېښور کې په مختلف واقعاتو کې د 2 زنانو سره 7 کسان قتل شوي دي. په 24 غنټې کې چې کوم 7 کسان قتل شوي دي، په دې کې 3 کیسونه داسې دي چې رونه لګي شوي دي، خپل سکرونه وجلي دي، او یو واقع داسې ده چې هغه کې اوراره لګي شوی دی، خپل ترې وجلي دي. د ټولو واقعاتو ډیټیل درکو. د پیلنې واقع تفصیل څه داسې دی چې د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود چرخه خیلو کې 2 فریقینو د هغې د ماشومانو په سر باندې خپل یو بل سره جګړه وشوه. هغې په یو بل باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې یو بېګناه زنانه وه په کور کې، د راحت الله کور والا په خپل کور کې بېګناه زنانه ولګېده او قتل شوه. پولیس د دواړو فریقینو خلاف اف ای آر درج کړی. بله قتل واقع چې کوم ده هغه د ریګي تاڼې په حدود غزالي ګډۍ کې شوې ده، چېرته چې د اسدالله نومي کور والا ده، هغه رپورټ درج کړی دی چې یاره د دې د خاوند اسدالله چې کوم دی دا د کور نه راووتو او پلار کره روانو، وایي د ده بل ورور دی زین الله، وایي هغه په ده باندې ډزې وکړي او د خپل ورور یې وویشتو، اسدالله یې قتل کو. وجه چې کوم ده هغه د جایداد تنازع یادوي. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د وزو داڼې په حدود کې شوې ده. دلته م یو سکر ور لګي شوی دی، ثاني ګل، او د خپل سکر ور ملنګ جان وجلی دی. د ملنګ جان ښځې رپورټ درج کړی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې یاره د ملنګ جان او د ده د ورور په منځ کې د جایداد تنازع وه او په هغې په وجه باندې د ملنګ جان قتل کړی دی. پولیس د ملنګ جان د ورور خلاف د 302 اف ای آر درج کړی دی. بله واقع چې کوم ده هغه د ډبیرې تاڼې په حدود شهید ګډۍ کې شوې ده، چېرته چې الیاس ولد اول خان سکنه شهید ګډۍ. د رپورټ درج کړی دی چې یاره د ورور دی یوسف، هغه وی آیس کی هغه په علاقې کې هر چا سره جګړې کولې وي. یو څو ورځې پهله خپل وراره مزمل سره هم جګړه کړې وه. مزمل نن راغلی دی، د خپل تره یوسف یې د خپل کور مخې ته ویشتی دی او قتل کړی دی، ملزم تښتېدلی دی. بله واقع چې کوم د قتل شوې ده هغه د متنو تاڼې په حدود بانډه بازید خیلو کې شوې ده، چېرته چې سید کریم ولد فرید خان د پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې د 2 ورونه دي، حمز الله او سید امین، وایي دوی د لارې په تنازع باندې یو بل سره جګړه وکړه. بیا د حمز الله لګي شوی دی، د خپل ورور سید امین یې ویشتی دی، دا مړ دی او ملزم تښتېدلی دی. دغسې د متنو تاڼې په حدود ترکمان خیلو کې هم د زنانو په تنازع باندې په یو کور کې ډزې شوي دي. په دې کې یو ښځه او یو هلک چې کوم دی د هغه نوم دی د سلمان ولد سخیم شاه، او یو پکې د امجد مور قتل ده. پولیس د ملزمانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ کوششونه شروع کړي دي. نو تاسو ته ما د 7 قتلونو ډیټیل چې کوم دی بیان کو. په دې کې ما تاسو ته وښود ومې ویل بلکې چې 3 واقعات داسې دي چې رونه وجني. نو دې کې دا 3 تنازعات چې کوم دي دې کې د جایداد تنازع ده. نو لږ مشرانو له پکار دی چې په وخت باندې جایدادونه تقسیمول پکاري او لږ